الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستو د معتد المرزیو درانه علماء کرام، درانه مشران او ټولو ځوانانو ته اسلامي طریقې سره سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. روټولول به تاسو ته څه داسې بل رقم غوندې محسوسېږي سیاره نن د المرزي کوم روټولول والې ضروري دي. روټولول به نن تاسو ته لږ حیرانکونیا محسوسېږي په دې چې نن تاسو منځ کې داسې اور کې ولاړ دی. دغه د دغې خاورې نه دی، خو د دغې خاورې سره د دغې علاقې خلکو سره یو تړون شته دی. حیراني مې په دې خبرې هم تاسو نه کوو چې زموږ سنټرل کوروم حالات په دې حالاتو کې چې نن موږ کوم وخت تېر کړلو دا څه د حیراني خبره نه دی. الله تعالی موږ سره یوه وعده کړې دی د رزق رزق به انسان زه درکوم، خو یوه وعده یې موږ ته پرېښې ده چې انسان خپل حالات به په خپله برابروي، خپل حالات به په خپله جوړوي. سنټرل کوروم د 2008 نه ونیسه تر نن ورځې پورې المرزي زه تا ته یم، نن تا ته راغلی یم. مو بېګا خوی دتخیلو ته لاړو، څومکنیو ته لاړلو، اشخیلو مندخیلو ته لاړلو، زوی موږ ته لاړلو او نن تاسو ته راغلي یو. راتللو مطلب د مو دا دی چې سنټرل کوروم څومره هم 4 کمونه دي د ژوند هغه بنیادي سهولتونه چې هغه د دنیا نورو حصو کې شته د مو په حصې کې نشته دي. د تعلیم هغه سهولت چې د کوروم ایجنسي په نورو علاقو کې شته مو ته ته نشته دي. د صحت هغه سهولتونه چې هغه نورو کمونه شته د المرزي ته ته نشته دي. ته په ټول د المرزي کې لسم سکول شته دسې بیا د ملیشې او د لیو برتي راشي ته ما ته وایې د خپل ځوان باندې بیا چیا کوې. د تا په ټولو د المرزي کې د هسپتال سهولت شته نشته دی، ما ته پته دی نشته دی. خو د غوښتنې هم تاسو څه پې چې ته غوښته نه دي کړې ما ته علاقې ته اوسرپیپټي هم دوره نه دي کړي په یې 2 نیم کاله پانلې تېر کړو دې علاقې ته رانغلو. وجه څه دی؟ وجه دا دی د المرزي کومه چې ته یا خو بیاولی، اشخیل مندخیل یا خو بیاولی دی، څومکنی زوی مش ټول خو بیاولی یو. نه حالات داسې نه بدلېږي لکه موږ رقم تاسو ناست یو. ګورنر ریتي ګورنر کاټیج کې شپه کوي، سنټرل کوروم ته نه ریتي، خلد نه ډارېږي. د المرزي علاقې ته چوک دوره نه کوي، خل ډارېږي. افسر دوره نه کوي، خل ډارېږي. علما نه ریتي، خل ډارېږي. وجه دا دی چې تو دلته صحت نشته دی، دلته تو تعلیم نشته دی، دلته جهل دی او دا جهل به چو ختمی؟ نه پرشته رسي او نه بل پښتنو ته بل پیغمبر رسي او نه تاسو د مهدي علیه السلام انتظار وکړو چې هغه چې زموږ حالات به بدلوي. مو تاسو ته دې سوال دپاره راغلي یو چې پي زموږ حالات نه بدلوي، سینیټر ایمني مو حالات نه بدلوي، نه بیا به دا حالات څوک بدلوي؟ پښتنه خو توصیه نه کوو چې د ما دا نسل کوم پله روان دی. په ټول د المرزي کې ته ماته یو افسر ته کولی شې چې 17 ګریډ وي، یو افسر در کې نشته دی. په ټولو ادارو کې ته چوک لرې نه. د ټول سنټرل کوروم محکمه وزارت ته په 1938 کې بنیاد ایښی دی انګریز. دریم افسر هندو دی. نن ورځې پرې د سنټرل کوروم یو چوکیدار کې نشته دی. محکمه وزارت د سنټرل کوروم یو چوکیدار نشته دی. پښتنه یې چوک نه کوي. ګورنر 8 کروړه روپۍ ودرولې، سیدي ایمني نشته دی. پښتنه یې چوک نه کوي چې دا ولې دې ودرولو؟ لیاني و دا علاقې رنګې نه دي. تاسو یا پښتنه نه کوو او چې چوک پوځي هغه ته چوک لاس نه ورکوي. ملک میا نه دی لایا چې تا ټول د المرزي کې به یو پاکستان ابادي، هغه سړی به ابادي چې د په یې چردیوالۍ کې حرکات زیات کوي. تو ته چوک راغلی دي. دا د ولې داسې ناست تاسو پښتنه ولې نه کوو یار؟ تاسو غوښته ولې نه کوو؟ تاسو سره مخکې کېږو ولې نه؟ استاد ډیپټي نه کې څه نه شو میلی، بل چا ته څه نه شو میلی، ډاکټر ته څه نه شو میلی، ترقي کار نه شو غوښتلی، غل نه شو ودرولی، غله ته لاس نه سو ورچولی. د بیا مطلب د ژوند څه شی دی؟ ټولو قومونو ته سنټرل کوروم ته مو دعوت ورکړی دی
وایي پیې ته پیې ته هم پنځه مطلبې اخې دي څه ضروري دی چې موږ خپل حالات بدل کړو پنځه مطلبې مو ته ایښې وي چې په 2009 2008 کې د چا هم کورونه ړنګې هغه ړنګ تصور کا دا نه چې په 2018 کې رسمانه پټو ویډیو غاړې چې راشد المرزا 2009 کې تا کوم کور نن ورځ بې تا ته سروي ټیم نه دی رسولی واجه چې دی څه پښتنه نه کوي بله ځي متانشت وخره چې د المرزي ته بیا ټیم جوړ کړو مول ولې جوړوي خلکو خو په یوه دوې کمرې بچي ته جوړي اوس نو بیا ورته وایي چې نه تا کمره جوړه دی دویمه مطلبه چې 8000 خلکو 50000 روپۍ پاتې دي حکومت هېڅ غوږ نه پړپوي مشر هېڅ نه وایي پښتنه هېڅوک نه کوي دریمه مطلبه یې مو دا وه چې د موږ په علاقې کې هغه خلک چې اپرېدیان دي و د هغو کورونه په اپریشن کې ړنګې دی نه خلک چې تا شنختې کار د خیبر ایجنسي دی ولې کور یې نه دی ړنګ گورنر صاحب څلورمه مطلبه 8 کروڑه روپۍ ودرول چې سنټرل کور مې ایمنې نشته دی چې د کوم د ما ایمنېګانو ولې داسې ایمنې وو د دې چې کوم بډونه استعمال کوي دې پښتنه تا کړې چې دا د ودرولو 8 کروڑه یې د ما ودرولې چونکې وینا واله نشته چې ولې ودرې ګورنر صاحب په دلمرزي کې خو یو های سکول نشته تر تا جوړې کې په دلمرزي کې دویم د ښځو سکول نشته تر تا جوړې کې په ټول دلمرزي کې هسپتال نشته تر تا جوړې کې نو روپۍ ولې ودرې ټول قوم له شیرزای کې ساخیل په ارګنایزیشن خطې کار جوړوي زه بېګا دوابې ته لاړم ټول ځای مشت خو د خیل قوم په تورې وړې شین خطې کار جوړوي واجه چیا دی چې هغه کله خپله خور لور ولیم سادې نادره ته 5 ګنټې لګېږي او چې 5 ګنټې په سفر کې وګړه کېږي 4 ګنټې هغه کار نه کېږي نو چونکې خپلې خویندې میندې چوکره نه شي چلولی نو زما د تا سنټرل کورم نادره شین خطې کار دفتر نشته دی تاسو ته زه دایم چې 25 تاریخ د ګورنر مخې ته ناستی دی تاسو څو یانه څو که څوک ځینه چې زه به څو زه به د ګورنر مخې ته کښېنم زه به دا مسالې ورته وایم دغې پیر رزلټ به ورته ښایم د دغه حکومت رزلټ به ورته ښایم چې نن ورځې پرې موږ ته هېڅ نه دي شوي نو د تاسو چې کومو خلکو کورونه ړنګ دي هغه ته یو شی راوځه چې چاته دا نور سهولتونه نشته دا شی راوځه که زه ډارېږم نو چا دمکي نه که زه ګیل نه ډارېږم نو بیا ما ته هم نستی پرکار دی چې زه د خپل بریتونه کال کوم ما ته نستی پرکار دی چې زه خپل مور پلار ته وایم چې نور بچي ته شیدې ورنه کړې دا سنټرل کوم کې چې څومره خلکو ته مور شیدې ورکړې دي تاسو ټولو د علاقې دغې خاورې سره خیانت کړی دی کوم مشر ته چې ادې شیدې ورکړې دي هغه ادې شیدو سره زیاتی کړی دی کوم پلار چې بچي ته پرورش ورکړی هغې د خاورې سره زیاتی کړی دی و نن د تا ته راغلی یم چې 25 تاریخ زه وځم زه به غواز ډکم زه توړ پوړ ډکم که زه د علاقې مسالې ګورنر ته کېږدوم چې په کاغذو کې د ما څومره کارونه دي دلته دي شوي نو موږ ټول قوم دلمرزي ته یو اپیل کوو چې موږ سره د علاقې دپاره د علاقې کونډې پورې دپاره هغه خلک چې د هغو کورونه ړنګ هغه خلک چې د هغو په ځان کې خواږه خواږه ورونه مړه دي هغو دپاره تاسو راوځو د روان نسل دپاره راوځو په ټول سنټرل کورونه یو افسر نه لرو یا ټول سنټرل کورونه یو تکړه سړی نه لرو نو بس دا خو ژوند نه دی نو که چېرې مو خبرې تاسو ته پیدا منې لیدای شي نو 25 تاریخ قوم پرچم کنه راوځي سادې ته اشکیل موندو خیل د تیار دی مجد خیل د تیار دی دلمرزي نن تو تیار راغلم و نورو ته بیا کړو که څه تیار ونه وتل That's why I must have just a very